چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام شوال په پوره کائنات کې د ټولو نه معتبر شخصیت د ټولو نه فضیلت والا شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلفاء کې خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء څلور دي خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ چهارم سلورم نفر خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجهه کم ترتیب چی د خلافت دی هم دا ترتیب د فضیلت دی په پوره کائنات کې د تمام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام نه بعد مقام و مرتبہ د خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د هغه هستی ده چې څو ځله د الله رب العزت د طرفنا فرشتي راغلي دي او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باندې سلام ویلي د هغه هستی ده د هغه هستی ده چې د ټولو نه زیاته فایده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال اسلام ته ورکړی چې په کوم ځای کې د خلق زیو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درې په دی کړ اته لګول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کشف په عمر کې کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کشف او د بچپن نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوستانه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المرء علی دین خلیل چې انسان د خپل دوست په دین باندې د دوست دوستی که دوست نه وو نو تا ته باز او کار د هغه د نیکۍ ډېره زیاته فایده درکړي او که دوست دې بد نو د هغه بدي تا ته نقصان درکړي او به انسان پیژندل کېږي په خپلو دوستانو باندې چې د چا د بچپن دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بچپن دوست حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم یې د مقام او مرتبه وسیله څنګه چې د بچپن ملګری و د بشانې د هجرت هم ملګری او غاري یار ورته ویلي غاري یار ورته ویلي او دا هغه صحابي دی چې الله رب العزت په قرآن کې د ذکر کړی او یو ځل نه بار بار یې کړی داسې صحابي او داسې صحابي دی چې فرشتې د ده په ګټه کې راغلي دي د ده په لباس کې فرشتې راغلي دي کله چې د غزوه تبوک لپاره چانده وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول سره وړه او په خپله باندې د کاڼ جامې واچولې او په هغې کې د فکر بټنې لږې مې ورکړې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ورته ګوري او مسکی دی فرمایي یا ابوبکر څه عجیبه لباس دې اغوستی دی ای د الله رسوله ملنډې راپسې کوي د مذهب نه راته وی وی نه ای ابوبکر ته د مذهب سړی خو نه یې نن جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام تشریف راوړی او جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام راته وویل چې د ابوبکر لباس الله ته دومره فخر راغلی دی دومره فخر راغلی دی چې نن د اسمان فرشتو ټولو دا لباس ته ورغلی
ملګری د محبت د وجه او نبی علیہ السلام فرمایل ابوبکر هغه هستی ده چې ما د خلکو د احساناتو بدله په دنیا کې ورکړې ده. څومره چې خلکو زما سره احسان کړی دی د ټولو د احساناتو بدله ما په دنیا کې ورکړې ده، لیکن یوه هستی داسې ده چې د هغه د احساناتو بدله ما په دنیا کې نه ده ورکړې، د هغه د احساناتو بدله به الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې هغه له ورکړي. او هغه هستی ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دومره لوی هستی. دا نبوت نه مخکې شام ته بار تجارت ته باراتو یو سفر یې دی د تجارت. د سفر نه واپس راغی چې کله راغله په خپل دکان باندې کېناستو، د کپړې تاجر و په خپل دکان کېناستو. ابو جهل او د هغه بدبخته ملګري یې خواله راغله او ورته وایي هغه یار خو دې نور پړسوی وایي څه وایي؟ وایي هغه وایي چې ما له الله رب العزت نبوت راکړی او زه پیغمبر یم، زه نبي یم. وایي دا خبره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي، وایي دا خبره محمد کړې ده صلی الله تعالی علیه وسلم، دا محمد کړې ده وایي او دا کړې ده. نو په دې کې د شک څه خبره ده؟ وایي ته به غیر دلیل نه منې. بیا زه په منډه راځم، تاسو حساب شئ، زه په منډه راځم او په خوشحالۍ باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړو. د نبي علیه السلام دروازه یې وټکوله، اواز راغی څوک؟ ابوبکر ستا دوست ستا ملګری. نبي علیه السلام بهر تشریف راوړ. ابوبکره خیر خو دی، ضروري خبره ده. وایي آو ما اورېدلي دي کسان راغلي دي زما دکان ته او هغوی ستاسو په حوالې سره داسې خبره کوي. وایي محمده زه درنه دا تپوس نه کوم چې دا پیغمبر یې که نه، زه دا تپوس نه کوم. زه به ایډوانسو کې ویم، دا اول نه درته ویم چې زه تصدیق کوم چې ته د الله پیغمبر یې، خو دا راته ووایه چې تا ویلي دي دا خبره تا کړې ده؟ وایي ابوبکر ما دا خبره کړې ده، زه د الله پیغمبر یم، الله رب العزت په ما باندې خپل نبوت نازل کړی دی، ما ته وحي کېږي، فرشته ما ته راځي، جبرائیل امین علیه السلام. ابوبکر ته څه دلیل غواړې؟ ابوبکر ته دلیل غواړې که ای د الله رسول دلیل نه غواړم، د ځان لپاره دلیل نه غواړم چې دا زړه مې لږ ښه مضبوط شي. دې څه خبره وړاندې وکړئ. نبي علیه السلام ورته فرمایي ابوبکره ته له به زه څه دلایل درکوم، خو ته چې کله د شام په سفر کې وې نو تا ته هغه یهودي عالم څه ویلي وو، هغه خبره درنه هېره شوه. او کله چې تا ته هغه تصویران وښوه نو هغه خبره درنه هېره شوه. بس الله رسوله بس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي دا زما د شام په سفر کې زما سره دا واقعه راغلې وه، خو د دې واقعې نه زما نه او د هغه راهب نه کوم چې ما ته په لاره کې میلاو شوی و هېڅوک نه و خبر. چې کله نبي علیه السلام دا خبره ما ته وکړه نو ما ته پته ولګېده چې دا خبره الله رب العزت په نبي علیه السلام باندې ښکاره کړې ده. ما ویل چې آمنا وصدقنا ما ایمان راوړی ستا تصدیق مې کړی الله یقیناً چې مې باور لري. لقد وته میلاو شو صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي زموږ دا قافله را روانه وه او د دې دوران کې طوفان راغی.
د هوا طوفان راغی او طوفان داسې و چې هر سړي منډې والې ځان یې سیټ ټکاو. زه هم یو سیټ ته روان وم چې د دې بور نه او د دې طوفان نه ځان سیټ ټکاوم. نو یې تم او هر طرف ته خړه ده، تیاره ده، و یو طرف ته مې رڼا ولیده. هغه طرف ته لاړم، ګورم یو بلډینګ دی، هغه بلډینګ طرف ته ورغلم. کله چې هغه بلډینګ ته ورغلم نو هغې باندې څوکیدار ولاړ دی. څوکیدار ته به ووایي چې ما له لږه پناه راکړه، زه د مکې اوسېدونکی یم او مسافر یم. ما ته وایي چې نه، زموږ مالک چاته اجازت نه ورکوي. موږ دا خبرې کولې چې د بره چت نه یو سړی راښکاره شو او چې ما ته یې وکتله وایي چې راپرېږدی دې د دې ولې ایثار کړی. وایي زه داسې پریشانه شوم چې ما ته خو اشاره وکړه وایي چې راپرېږده، خو زه دغه سړی پېژنم نه، یا خو خطا شوی دی یا چېرته زموږ په پخوا ملاقات شوی دی، خو پته نه لګي چې کوم ځای شوی دی. زه چې دننه لاړم سړی په خپله باندې ما ته راکوز شو، زما استقبال یې وکړو، زه دننه پورته وم او ډېر په عزت باندې ما ته بهر مې ورته ووایي راځئ ځي مخکې ځئ، ډېر په عزت باندې. زه حیران یم سړی ما پېژني زه یې نه پېژنم، خبره شي درته. چې کله یې بوتلم خپلې کمرې ته ما ته وایي زه ته آرام وکړه. کمره یې غونډه د کتابونو نه ډکه ده. زه پوه شوم چې دا سړی چېرته عالم دی. دې کتاب دا چا سره پړي که نه عالم سره او نه هر سړی شوق کوي دې کار. ما ته وایي چې دې بلې کمرې ته مه ورته، چا ته ووایي که نه دې ځای ته مه ورته، هغه بیا حرس پسې وایي چې څه وایي چې دا څه دي درته او یو کور دی که نه هغه کې لس کمرې دي او زه دا ته یم چې هلکه دې نوو کمرو ته زه خو د یوې کمره ورکړم. ته وایي چې یاره په دې کې څه چل دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زما تشویش او زما شوق هسې واجب چې زه به دا کمرې ته خامخا ورکړم. چې سهار شو بیا ما ورته چې کمرې ته به مودب نه کړم، چې موزم دې ناشته وکړه، ځان ریلیکس کړه، بیا به د هغې نه باندې وکړو د خوراک څښاک یې راباندې وکړو، د هغې نه باندې کمرې ته ورغلو. چې کمرې ته ورغلم نو په هغې کې درې کپړې دي چې په سسیس باندې یې اچولي دي، لکه مونږ د سټینډ پکې که نه د سټینډ په پکې باندې کپړه اچولي دي، یا داسې بلې یو څیز په المارۍ په هغې په کپړه ور اچولي. نو داسې په یو درېو څیزونو باندې کپړې اچولي وې او قیمتي قیمتي کپړې وې. نو هغه یو کپړه یې لرې کړه، چې کپړه یې لرې کړه وایي ما وکته چې هغه زما ماډل جوړ کړی و، مورتي کوم بوټ چې جوړېږي که نه وایي زما یې جوړ کړی و. ما چې داسې وکړه حیران شوم. وایي ما چې ګوره اشنا سړی چېرته دې راسره ملاقات کړی دی، څنګه دې تا ته څنګه پته ولګېده چې زما دا تصویر جوړ کړی خو هم نه وایي. وایي ما ته یې څه ورکړه دا ته یې که نه وایي ما ته یې بلکل یې چې ته د مکې یې وایي چې بلکل د مکې یم. وایي چې دا بله وګوره د منځ څخه یې پرېښودو دې طرف ته هغه بلې پراښودو کپړه یې لرې کړه. جو مې کته د عمر رضی الله تعالی عنه صورت یې جوړ کړی. عمر ته چې دا سړی ته زه پېژنم، ما ته وایي چې ته یې پېژنې زما پرې څه خبرې دي، خو ته راته ووایې چې پېژنې. وایي ما ورته چې هم پېژنم، دا خو ډېر زورور سړی دی، مسلمان سړی دی. وایي چې اوس د منځ راغی چې د هغې نه یې کله کپړه لرې کړه د محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم تصویر یې وکړ. یو مو دې چې دا زما ملګری دی، دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. ما ته وایي چې اوس ته پوهېږم بابا خبره دا ده چې دا سړی ته د کوم وخت نه پېژنې. یو مو ته چې د بچپن نه زما دا ټول وړوکوالی په یاد تېر شوی دی او د وړوکوالي دا ملګری یو بل ښه ډېر پېژني. سړی پټ افسر شي که نه او د وړوکوالي دا ملګری غلو وي چې کله میلاو شو د هلکه دا پلان کې دی څنګه چلې نو هغه غریب ته زما غږ نه شي کولی چې دا زما د بچپن ملګری دی، دې زما د هر څه نه خبر دی، زما څنګه زندګي تېر شوي ده، بیکګراونډ څنګه و، زه د غریبۍ نه څنګه بر راغلی یم او زما د څه حالات تېر شوي دي، سکول کې به راسره پیسې وي که نه به وي او هلته به د مندور نه څنګه څه چې تېر شوي دي خپل به د څه اول ده معلوم وي. دا زما د بچپن ملګری دی.
څنګه سره دا ډېر رښتونی ډېر محبتي مهمان نواز صلح کوونکی چېرته د خدای نه غلطه خبره نه وځي دې چې خبره کوي خبره داسې وي چې کلام الملوک قلوب الکرام خبره د خبرو بادشاه دی وایي کلام د بادشاهانو خبرې د خبرو بادشاهان دي د ده خبرې داسې وي چې هغه ډېر ښایسته وي بیا دې سړي له الله رب العزت نبوت ورکوي دا نبي آخر الزمان دی اخرنی نبي د کوم نبي چې انتظار کېږي د شپږو سوو کالو نه دا هغه نبي دی او د ده نوم احمد دی موږ ورته محمد وایو چې په کتابونو کې راغلی احمد او محمد دا دواړه د نوم دی دغه به الله رب العزت نبوت ورکوي خو ای عبدالله مبارک شه اولنی ملګری به دی ګورئ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل نوم عبدالله مبارک شه اولنی ملګری به دی ته به مدد وکړې نصرت به یې وکړې او دا بل ملګری دا هم ستاسو ملګری دی خو دې به لږ لیټ راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې ما دا خبرې وکړې زه مطمئن شوم چې یقینا په نبي علیه السلام کې هغه ټول اخلاق موجود دي کوم چې د نبوت صفات دي وایي کله نبي علیه السلام ما ته وویل چې ولې ستا نه هغه په سفر کې هغه معلوم چې سره میلاو شوی و هغه واقعه نه یې ده فورا ما یې الله رسول بس ځکه چې دې واقعې نه څوک نو خبر او د شام او د مدینه د مکې مکرمې ډېره غټه فاصله ده او نه نبی علیه السلام دغه طرف ته تللی دی او نه په دغه وخت کې موجود و یقینا چې دا کومه خبره کوي دا د نبوت خبره کوي نبی علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حواله سره وفرمایل چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره محبت ایمان والا کوي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نفرت به منافق کوي اوس موږ په ځان ته وګورو که زموږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره محبت دی موږ ایمان والا یو او که چېرې په ډګه کې معمولي خیرې شته وګورئ د ایمان نه لاس انځل ونیوه ایمان نه بیا لاس انځل یا صحابو سره محبت دا لازمي دی بهرحال موږ سره ټیم کم دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حوالې سره به انشاءالله بیا ټیم روان جوړوو انشاءالله